ملي لیبر هفته مکان شیرپور صاحب سره په قابله کې روانه ما د هغوی سیاست د هغې رور چې دی د سټوډنټ باره کې یو خبره ده د هغوی رور چې دی هغه حیات خان شهید و. هغه کوم حیات خان و چې هغه د پښتنو لومړی شهید چې کوم دی په سیاست کې هغه حیات خان و او هغه کوم ځای کې شهید شوی و هغه په اسلامي کالج کې د سټوډنټ سره شهید شوی و. پکار دا ده چې نن زما د پی ټي آی ملګري ناست دي، زما جی واي ملګري ناست دي، زما نور د پیپلز پارټۍ ملګري ناست دي، دوی سره به زما سیاسي مخالفت یا زما کوم لیډرشپ دی هغې په سیاسي مخالفت وي. خو پکار دا ده چې په صوبه کې زما په ملک کې چا چې داسې قسمه قربانۍ ورکړې وي د وینې قرباني ورکړي نو چې هلته کې په یو ټاپک وي نو هلته کې هغه مشر پکار ده چې هغه هلته یا شي ولې چې د وینې نه مخکې نظر واچو. زه وایم تاسو ته به پته لګي په دې خپلو سکولونو کې هر سړي ته پته لګي تاسو ټول سیاستدان یې خو تاسو وګورئ قسم چې په دې موجوده ګورنمنټ چې کوم دی آیا دې کوم ماشومان دا کوم سرکاري سکولونه دي کوم چې دا کتابونه ورته پرې شوي دي شپږ اووه میاشتې دې ماشومانو سره کتابونه وو په سکولونو کې. تاسو وایې یو ماشوم سره کتاب نشته سکول ته چې لاړ شي استادان ورته ناست وو کتاب نشته نو چې زه ما ته کتاب نشته زه به سکول پسې ووایم سبق پسې ووایم. زما د خبرې چې مطلب دا دی چې مونږ وایو دلته وایو مونږ ټول یو مونږ به خشته خبرې مو کوو تقریرونه مو کوو خو بیا د هغې نه پس چې دی د آیسیپ ملګري چې کوم دی دا به د ډبلیو آی یو د ډبلیو سی په یا به د جی واي په یوت باندې یا پیپلز پارټۍ په یوت باندې تنقید هلته کوي په کالج کې چې نه به زما لیډر خو چې دی بس هغه د اسمانه راکوز شوي او تاسو په غلطه باندې یې خو چېرې مونږ یوت کول غواړو او مونږ وایو چې یاره مطلب په دې یوت باندې سټوډنټان ښه کېږي. زه به ووایم چې سټوډنټان له یوازې ذهن دا جوړول نه دي پکار چې هغه به ځي هغه به یا به سکول کې ټیچر کېږي یا به هغه ډاکټر کېږي یا به هغه ته سوچ دا پکار دی چې هغه له بزنس ماینډ سوچ جوړ کړي چې یاره بزنسمین چې وګورو نو زما په خیال باندې په کور کې یو چې پنځه نوکرۍ وي هغه دونه پورې غربت سره مخ وي خو چې په کور کې یو بزنسمین وي زه تاسو ته هغه ټول خاندان ساتي.